په دې سمندر کې سپای ورته وایي یو خاص شی دا ملغلرې چې دي دا په سمندر کې پیدا کیږي چاته چې قرآن کې لؤلؤ وایي یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان دا په سمندر کې پیدا کیږي دا پیدا کیږي د څه شي نه اسمان چې وغورځېږي نو په دې سمندر لاندې په بیخ کې هغه سپای دي هغه پاس روزي او داخلي داسې کولاو کی چې خله کولاو کی نو چې ساس کې راپریږي پاسې پای کې نو سپای بیا خله بند کې او سمندر بیخ تلار شي چې بیخ تلار شي نو کال پس هغه ساس کې نه پاږي کې یو ملغلره جوړي ورشي د ملغلرې قیمت اوس بادشاہانو نه تپوس کوي کدي سپای ته یو ساس کې صبر وکړو او لاندې لاړه کال پس پکې یو ملغلره یو د یو ملغلره قیمت یو بادشاہي وي او که هرس وکړو او دویم ساس کی تیم خلوازه نیولې پرېخوا نو کال پس پکې دو ملغلرې وي لیکن د دواړو قیمت د یوې نه هم کم خیال هم راغی بادشاہ یو ورځ اعلان وکړو چې ما ته هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه خیږي سړی لاړه وزیران ګرځي چې ملغلره پیدا کی یو جوهری ویلې چې ما سره هغه ملغلره دا د بند په سپای کې ده څومره روپۍ ده څومره دې راکړې بادشاہ غواړي 10,000 روپۍ هغه زمانه کې په 10,000 روپۍ هغه ملغلره واغسته چې یو ورځ څه وخت کې چې سپای کولاو کړه هغه ملغلره دوه ټوکړې پرته وه ماته شوې وه نو بادشاہ حیران شو چې ملغلرې ما خو ډېره په قدر واغستې او ډېره په عزت او ته ما ته ولې شوې ما خو در باندې پیسې ورکړې او ملغلرې ورته آواز چې بادشاہ قبله عالم زما قیمت یوه بادشاهي ده او تا زه دومره په بې عزتۍ په 10,000 روپۍ واغستم نو دا ما ته ځکه شو چې د غم نه زما اړه وچاودو عزیزانو نن مسلمان قوم د قرآن زړه چولی دی زړه د قرآن چولی هر قدم بیرته د قرآن دشمنی ده د اسلام دشمنی ده د دین دشمنی ده د مذهب دشمنی ده هر قدم بیرته نو کتو او ټول ملک چې هره ورځ په کروڑها او په دمها ځله د قرآن زړه چوي هغه قوم ته به خدای ښه ورځ څرنګې ښیي ښه ورځ به ته څنګه ګورې په مړي کې تا قرآن سپک کړی په ژوند تا قرآن سپک کړی تاسو وګورئ چې ستاسو د زامنو ودونه وي په هغه وخت کې تاسو ته قرآن یاد ني یاد د نکریزو په شپه باندې د واده په کور کې ښځو او سړو ته اسلام یادي که ګډا او دمتوب او کنجرتوب ورته یادي په مړي کې دا حال په واده کې دا حال په ژوند دا حال دا آینده نوجوان طبقه چې دا د دې تماشې کوئ تاسو چې دا په کومه لار روان دي که تاسو دا سوچ کوئ چې یاره ملک او حکومتونه خو تاسو کوئ پرونه ممبران پاس کړي وګورئ څوک هم پاس کړه د چا ملام مضبوطه کړه خیال هم راغی خو تاسو کوئ پرون مې چاته وی چې خبره بله ده دا ملک ملکیږي ځکه نه چې د حکمران طبقې سره د ملک او د قوم غم نشته هر سړی څه غواړي ملا والمال راکه خدای دې دا ټول ملک تباه کړي د عام خلقو تصور دا دی چې دا الله منظور نظر جوړ هغه خلق دی چې چاته خدای دولت ډېر ورکړي یا اقتدار ورکړي بادشاہي ورکړي دا جوړه د الله منظور نظر دی عزیزانو دولت او اقتدار او بادشاہي دا سور دی اگر چې دا بدبخت قوم دی پوهیږي نه سور دی دا دولت ته دا سور دی نن ورپسې مونږ ایمانونه هم پرېښو دین هم پرېښو مذهب هم پرېښو هاي پیسې هاي دولت هاي پیسې هاي دولت اوس دا چا ویلي چې دا دولت چې دا سور دی دا خدای ویلي دي چې الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
هغه خلق چې سره او سپین جمع کوي ولا ينفقونها فی سبیل الله او هغه بیا د خدای په لار کې نه خرج کوي. او د خدای په لار کې خرج کول دې ته نه وایي چې یو سړی سوال وکړو 1 روپۍ دی ولا ورک، یو سړی سوال وکړو تا ولا 2 روپۍ ورک، دې ته نه. دا موږ هسې خپل نفس ته دوکه ورکو، ځان دوکه کوي چې ما د خدای په نامه روپۍ ورکړه. اوس دې ته ګورئ که تا نه ښځې سوال وکړو په کور کې چې پیسې راکړه او تا ولا 1 روپۍ راوویسته، دا ښځې به تا په کور کې پرېږدي؟ قسم په خدای دی چې دلته د یو ښځې یو سړي سره جنګ و، ښځې ورته ویل ته سمېږې، بس ښځې د پنسه کې لاس ومنډلو، تشي متیازې وکړه، په سړي ته یې په دې مخ وروشي. نه ویل بې دې نه د بل علاج نه و. که تا 1 روپۍ خپلې ښځې ته ونیوه متیازې به په مخ دروشي چې ښه دا زه د 1 روپۍ ماشوم له 1 روپۍ چې ورکوم نه 2 راکړه. ما یو وړوکی ماشوم نوسی دی هغه چې سکول ته ځي نو ما ته وایي 50 نوټ به راکړې، 50 4 نیمو کالو دی هم په 50 پوهې. نو ښځې له روپۍ نشي ورکولی، ماشوم په روپۍ نشي دوکه کولی، یو خدای ته په روپۍ دوکه کوي. نو عزیزانو دا یو د نفس دوکه ده چې مونږ پکې پراته یي. او دا شی خو عملي طور صحابه ښودلی دی. اوس که زه ملایم زما هغه 9مه پیړۍ چې را پاسیم داسې نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو په مجلس کې چې جنگ د پاره تیارې دي، پیسې راوړئ، مال راوړئ، مال ټکی وړئ. ټولو صحابهو کور ته منډې کړې، چا 3مه حصه، چا 4مه حصه، چا 5مه حصه. حضرت عمر لاړو، نیمې کور کې پرېښو مال او نیمې راوړو. ابو بکر صدیق چې کور ته لاړو، کور کې جارو والا تر کټوی او سمسای پورې هر څه راوړو خدمت کې پیش. هلکه څومره مالونه هم راوړه، چا ویل جي 4مه حصه، چا ویل 3مه حصه، چا ویل دومره، چا ابو بکر تا څه وکړه؟ تا څومره مال راوړو؟ هغه ورته ما پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. زما د معشوقینه د خولې نه د مال نوم وتی دی، نوم چې مال راوړئ. یا رسول الله په خدای مې د قسم چې مال نامه و تر کټوا او سمسای پورې ما په کور کې نه دي پرې خیار سمې خدمت کې پیش کړي. عزیزانو ورکړه دې ته وایي پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. د پتنګ ځان په چا قربانیږي؟ په شمع. او د بلبل ځان په چا قربانیږي؟ په ګل. او د ابوبکر ځان په چا قربان شو؟ په جناب محمد رسول الله. ورکړه دې ته وایي. د دې وجه نه عزیزانو مونږ پارشي کې دوکه ده. مونږ وګورئ زمونږ تاسو دا څومره چې دا جومات کې ناست یې خفه نه شئ، او که خفه شئ زما به څه وکئ؟ زه دومره اوږده جوار کرم هم نه مړی وشو. مونږ ملیانو یو هیله درته جوړه کړې ده. اسې وایم چې دا ټول د نفس دوکې دي چې تم پکې پروت یې، مان درته جوړه کړې ده. د طالب خبره وه 10 لوټې ورکړو په جنازه کې. نو ما ته وایي مولوي صاحب هر سړی خپې وغځوي چې زه مړی دې ته وایي دې لوټ ته خو لږ وګوره. نوی لوټ و داسې مړی وشو، ته ورپسې ختم کړي. مولیان را وغواړي، طالبان راولي، 3 سپارې ووایي، 2 سپارې ووایي، ثابت ختم سپارې ووایي، 2 سپارې ووایي، ثابت ختم وکړي. هلکه چا ثابت ختم وشي نو بیا یا 2 روپۍ ورکړي، یا 3 یا 5. اوس دا قرآن به څه وایي؟ 3 سپارې دي په 2 روپۍ خپل مړي پسې وبخلي. ولا ينفقونها في سبيل الله يكنزون الذهب ولا ينفقونها في سبيل الله. اغا ينفقون في سبيل الله دیتا ہوئی زیادہ کی او ختم کے اتفاقی گیر شو چه گیر شو مالیم 3 سپارے راک
ما هو پکې یو رکوع ویلو سپارې مې ټپ کړو کې مې په دې ختمونو کې یو مشر ایجنټي څومره پاتې دي تاسو مړ ویلو تاسو مړ ویلو ما ته دې تاسو مړ مان پورا دي ول نه کنه دا خو پورا کول غواړي مچپ بزغله دې سپارې خو ډیر لوی شی دی ډیر لوی یو لا اله الا الله دی یو لا اله الا الله موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ماته یو پټه غوندې وظیفه وخایه چې زه کوم پټه ولته وایي چې لا اله الا الله ولی الله دا خو عام شی دی ارسو کې وی ماته ځان لا غوندې وظیفه وخایه الله ورته ویل چې موسی په خپل ذات مې دې قسمی که زما دا ټول خدای په یو تله کې واچو یو لا اله الا الله په بل تله کې واچو نو دا به درنه شي یو لا اله الا الله تریسی پاره اوس ستا پړه کې د دریسی پاره د دوم په قدر دی په دوم په ته د دریسی پاره په ماوي او مړې را باندې بخي خبر په خبرم پويږي کنه پويږي خو دا ځخرته بیانات اوریدلو د لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې بتاو ته ان شاء الله ولغزي خسته واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې درازي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام